سړی و او هغه راغلی او امام صاحب ته یو قسم د فریاد وکړو. هغه ویل ولې؟ ویل زما یو ځای کې پیسې ښخې کړې وې، خزانه مې ښخه کړې وه او دا رانه اوس هېر دي، دماغ کې مې هغه ځای نه راځي چې هغه کوم ځای و. ستا خوا راغلی ما ته څه حل د هغې مسلې راوښیوه. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې کله ماخوستن شي نو ته اودس وکړه او مانځه باندې ودرېږه، تا ته په خپله باندې رایاد شي. نو امام هغه سړی راغلی ماخوستن یې چې کله 2 رکعته وکړل او بیا یې 2 رکعته وکړل، هېڅ ورته په دې مانځه کې رایاد شو. او چې کله ورته مانځه کې رایاد شو نو هغه سړی زر هغه مونځ یې مات کړ، ولاړ خپلې پیسې راواخیستلې. چې سار کله شو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله خواله راغلی او ورته وایي الله دې ستا څه ډېره ښه وکړي، تا خو زما ته ډېر غټ علاج راوښودو. وایي څنګه؟ وایي دا چې ما ته ویلو چې مانځه باندې ودرېږه، نو ما چې کله 2 رکعته وکړل او بیا مې 2 رکعته کول، هېڅ راته هغه رایاد شو. نو دا راته ووایي چې تا ته څنګه پته وه چې مانځه باندې څوک ودرېږي، د انسان ته ورک شوي شی نه رایادېږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې رسول الله فرمایلی دي چې کله انسان مانځه کې ودرېږي نو شیطان ورته راشي او فلم بس علیه په دې انسان باندې خپل الفاظ ګډوډ کوي، د خپل قرأت او د رکعتونو د تعداد د رکعتونو دا په انسان باندې ګډوډ کوي. نو ما څه کوی چې مانځه باندې ودرېږه، تا ته به شیطان راشي مونځ مه کوه او خزانه دې هغه ځای کې پرته ده. نو دا د مانځه شیطان دی، خنزیر ورته وایي. او دا خلک چې کوم دی په یو حال کې نه پرېږدي.